بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سید حسین شاه. نننۍ ویډیو زمونږ صرف د جنکو دپاره ده. د کومو جنکو چې په مخ باندې تیر سري او په تور داغونه وي، دانې پرې راخیږي او مطلب په دې مخ باندې د یخته پالتو یخته راخیږي، نو دا خو د ډېر شی ډېر شی کاز دي. کله چې په هارمون نظام کې خلل پیدا شي، نو اکثر جنکۍ چې دي د هغو په ماهانه پیریډ کې خلل پیدا شي او بګاړ پکې پیدا شي، نو د هغې په نتیجه کې د جسم په ستنه حصو باندې یخته راختل شروع شي. د دې سره سره لیکور یو مرض دی چې هغه هم شروع شي. نو په دې صورت کې هومیوپیتک میډیسن د هارمونز په نظام باندې اثر انداز شي او غیر ضروري یخته د هغې پیدایش چې کوم دی هغه بند کړي او هارمونز نظام چې دی هغه اعتدال ته راولي. د دې نه علاوه چې کومې جنکۍ د سایکاټري پرابلم دی، مطلب سایکو دی، هغو ته مسله ده، هغه ټریټمنټ کوي د مختلفو ډاکټرانو او سایکاټري میډیسن هغه استعمالوي، نو د هغې په وجه باندې هم په مخ باندې یخته راخیږي. بل د دې نه علاوه بازاري کریم، بازاري فارمولې زیات خلک دا راهلي او په دې مخونو پورې تپي. اکثر زنانه بلې زنانه ته وایي پلانکۍ د پلانکۍ هغه میډیسن دغه چې دی دا کریم چې دی هغه په مخ باندې ما استعمال کړی زه بلسې برابر شوم، او پلانکۍ فارموله مې لګولې د هغې سره برابر شوم. نو دا ډېر غلط شی دی. د دې په وجه باندې او د ناقصو خوراکونو په وجه باندې دا مسله رغېږي. نو په دې وجه چاته چې هم دا مسایل وي، نو په هومیوپیتک طریقه علاج باندې الله تعالی د هغې ښه صحیح طریقه علاج را لېږلی دی. د دې لپاره هومیوپیتک لوشن هم شته، میډیسن هم شته او مختلف کریمز هم شته. نو د یو ښه هومیوپیتک ډاکټر سره په دې سلسله کې رابطه وکړئ. جزاک الله.